بسم الله الرحمن الرحیم. د الله رب العالمین نو امید دی چې په صحت بروغ جوړ یی. الله تبارک و تعالی په دې خپل کلام کې ډېر زیات خیر او برکت ښودی دی. فرمایي بعضې خلک داسې دي چې هغوی فریاد کوي، جړا کوي د خپل اولاد د نافرمانۍ نه. اولاد دې نافرمانه دی، د مور پلار خبر نه مني، لانجې کونجې ورله ګوري. نو علماء کرامو د دې لپاره هم یو عمل، یو وظیفه ښایي چې یو انسان دغه وظیفه کوي نو د هغه اولاد به نیک عمله وي. دغه اولاد به الله تبارک و تعالی د مور او پلار د سترګو یخوالی ګرځوي. خو مور او پلار له پکار دی چې دغه دعا اهتمام کوي، خپل اولاد په دعا کې نه هیروي، د خپل اولاد صحیح تربیت د ماشوموالي نه وکړي. علما فرمایي وی د قرآن عظیم الشان یو آیات دی چې کوم انسان د دغه وظیفه کوي، طریقه کار درته ښیم، نو د هغه اولاد به د دې مور او پلار د سترګو یخوالی سازیږي. یعنې ډېر نیک عمله به وي، ډېر دینداره به وي، د مور او پلار خیال ساتونکي بچی به وي. وظیفه دا ده چې د قرآن یو آیات دی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. د آیات کریمه علماء کرام خی، خو طریقه کار لږ مختلف دی، او په دغه طریقه باندې د مور او پلار د وظیفه جاری وساتله نو الله تبارک و تعالی به د انسان د مور او پلار په د خپلو سترګو ویني چې آیا د دې وظیفې څومره زور او طاقت او برکت دی. یو بزرګ نه چا تپوس وکړي، حضرت ستا اولاد ډېر نیک عمله دي، دیندار دي، برکتیم دي، د مال په لحاظ سره هم ډېر ښه دي، د وجود په لحاظ سره هم ډېر ښه دي، او د علم په لحاظ سره هم ستا د اولاد ښه دی. د دې راز څه دی؟ د دې راز څه دی؟ نو هغه بزرګ ورته وایي د دې راز د قرآن عظیم الشان یو آیات کریمه دی چې انسان په دې طریقه باندې په مونځ کې وایي نو انشاء الله تعالی دا انسان به ژوندی، دا به د خپل اولاد ویني چې دا څومره الله تعالی د دې مور او پلار فرمان بردار سازي. نو د وظیفې ډېر زیات طاقت او برکت دی. نو راځو د وظیفې طرف ته. وظیفه دا ده چې انسان کله مونځ کوي، که هغه فرض کوي، سنت کوي، واجب کوي یا نوافل کوي، نو انسان با په دغه مونځ کې د قرآن دغه یو آیات لازمي وایي، او دا وظیفه به ډېر عمره پورې جاري ساتي. دا نه ده چې انسان وایي چې یاره زه خو به یو ورځ وکم، دوه ورځې وکم، بیا به نشم کولی. نه، دا وظیفه چې تا شروع کړه، یو هفته یې مسلسل وکړه، نو دا به ستا عادت شي. څنګه چې ستا عادت شوی دی په مونځ کې اللهم ربنا چې تا نه ویلي ته سلام نه ګرځې، دقه شانتې به دغه آیات ستا په ژبه راواوړي، بیا به ته خبر هم نه یې، ستا به سوچ هم نه یې، دقه آیات به په دقه ځکې چې کوم دی هغه ستا په ژبه باندې په خپله باندې راځي. نو راځو د وظیفې طرف ته. وظیفه دا ده چې انسان کله مونځ کوي، فرض کوي، نفل کوي، سنت کوي، واجب کوي،
نیت یې وتړو مونځ یې وکړو په قید اخره باندې کېناستو التحیات لله شروع کړه ورپسې چې کوم دی درود شریف یې وویل نو ورپسې به دا د اللهم ربنا نه مخکې به دغه یو آیت دا جاری ساتي یو پیره به وایي فرض کتا درود شریف اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد درود شریف دی ختم کو بیا ویا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما دق آيات بوي ورپسې بوي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار په دې طریقه باندې علما وایي تدا وظیفه وکا علما فرمایي یو زبرګ دی هغه وایي چې دا وظیفه ما د یو ډېر لوی زبرګ نه اخیستې وه زما یو بچی په نورو بچو کې ډېر کوم ذهن چې کوم دی کمزور او کار به نه کو سبق به نه یادېدو د مدرسې نه به هم قاري صاحب راشړو د سکول نه به هم راشړو یعنی ذهن ته به یو ټکی هم نه کوزېدو وایي زه هغه زبرګ له لاړم ما ورته ویل چې حضرت دې بچي د وجې ډېر په ټینشن کې یم چې بچي ذهن ته مې سبق نه کښېني وایي ما ته یې دا وظیفه وښودله وایي هغه زبرګ وایي چې ما دا وظیفه شروع کړه وایي زما بچي له الله تعالی داسې مضبوط ذهن ورکړ داسې ذهن یې ورله تیز که وی په یو کال کې زما بچی د قرآن عظیم الشان حفظ وکړو او د سکول په هر یو کلاس کې به هغه پسټ پوزیشن چې کوم دی هغه به لازمي اغوسته نو محترمو وظایف چې څومره دي دا ډېر د برکت نه ډک دي څومره وظیفې چې انسان کې د انسان برکتي خو یقین غواړي چې د زړه په یقین سره ته دا وظیفه کې بعضې علما فرمایي چې ستا په دې وظیفه باندې یقین مضبوطي نو الله تعالی به ستا په دې وظیفه کې ډېر اثر اچوي ته به د دې وظیفې ډېر خوندونه ویني ته به د دې وظایفو ډېر برکتونه بیا ویني نو هر عمل هله کار کوي هره وظیفه هله کار کوي چې کله هغه وظیفه په خپله طریقه باندې ته وکړې اوس دا وظیفه ده نو څومره مسلمانان درونه چې دي د هغوی بچي نافرمان دي د مور پلار نافرمانی کوي نو مور او پلار له پکار دی چې دغه آیات د قرآن عظیم الشان د زبانیت کې دومره ګران نه دی وړوکی مختصر آیات دی د اللهم ربنا نه هم وړوکی آیات دی خو چې دا یاد که او په خپل هم یاد کی او کور کې زنانو ته مخی د خپل اولاد دپاره په هر مونځ کې موږ مسلمانانی موږ باندې په ورځ کې 15 ټایمه رب کائنات مونځ فرض کړی دی که ته نه پلنه کې سنت خو به لازمي کې او فرض نو په دغه کې لازمي ته دا وظیفه کوه نو محترمو مسلمانانو دا وظیفه ګوره ډېره د برکت نه ډکه وظیفه ده او د زړه په یقین سره وکئ ان شاء الله تعالی تاسو به په دې خپل زندګۍ باندې به د دې خپلو بچو خواږه محسوس کوي او دومره خواږه به الله تعالی درکړي دومره ارمانونه چې څومره ستا مور او پلار ارمانونه د بچي دپاره په زړه کې پراته وي د دې مور او د پلار د زړه د ټول ارمانونه به الله تعالی په دې یوه وظیفه کې ګوره ایښودي دي نو محترمو دغه وظیفه ډېره په پابندۍ سره وکئ په خپل هم وکئ رونو بایګانو ته هم وښایئ کلي علاقه کې هم وښایئ ګوره
دا د دین یو کار دی چې تا چاته ښه خبر وښودله الله تعالی به تعالی هغې کې ډېر لوی اجر او ثواب درکړي. نو انشاءالله دغه وظیفه ډېر په پابندۍ سره وکئ، نو انشاءالله الله تعالی به تاسو ته د بچو خواږه چې کوم دی هغه در نصیب کړي. او مام چې کوم دی خپل ځان سره په دعا کې یاد ساتئ. څومره ملګري دې چینل ته نوي دي نو لا اوسه پورې زموږ د چینل اسلامیک وظایف دی نه دی سبسکرایب کړی، هغوی ته ډېر عاجزانه دا درخواست دی چې زموږ دا چینل دا در سره سبسکرایب کړئ. یو جهان مننه. الله مو تل آباد خوشحاله ساته.